السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. نو ښار کې د ناجایز تجاوزاتو د دریای کابل په غاړه په مختلفو خړونو باندې چې کوم ناجایز تجاوزات قایم دي، هغې حوالې سره د ضلعي انتظامیې یو ډېر لوی اپریشن هغه شروع شوی دی. او د دې صورت مخکې ډیپټي کمشنر د چیف سیکرټري په هدایاتو باندې چې دا برن آرډر راغلی دی او ډېر سخت احکامات دي چې کم ځای کې په دریای کابل باندې لا برساتي چې کومې نالي دي خوړونه دي، په دې باندې چې څه قسمه تجاوزات هم وي، هغه که کورونه وي، هغه که دفترې وي، هغه که هوټلې وي، هغه که کیبنې وي، نو دا ټول به لرې کوي او د دې صفایه به کوي او په دې باندې نوټس ورکړی و. د هغې نوټس نه پس نن د ضلعي انتظامیې ډیپټي کمشنر نوښار عرفان الله محسود د هغه په هدایاتو باندې ضلعي انتظامیه اسسټنټ کمشنر او ټیم نوښار چې د هغې عمله وه ورسره اریګیشن ډپارټمنټ، چونکې دا دریای کابل دی او د دریای کابل سره سره بیا خړونه دي، نو اریګیشن ډپارټمنټ په دې کې د ټولو نه مخکې را رواني. نو دا ضلعي انتظامیه ورسره باري پولیس نفري هغه موجوده وه او د نوښار د ټولو نه مضبوطه چې کوم د ناجایز تجاوزاتو چې کوم ګړ دی هغه د دریای کابل په غاړه د هوټلې، هغه که کوربه دی، ریورویو دی او ورسره نورې هوټلې دي. نو د دې ځای نه آغاز وکړو او دا آغاز د هر چا دپاره دا یو اعلان دی چې که هر څومره مضبوطي او هر څومره غټ بلډینګ وي، لا دفترې وي، لا کورونه وي، نو د هغې خلاف به اپریشن کیږي او چې کم ځای کې ناجایز تجاوزات هغه موجود په سرکاري ځمکو باندې، په دې سیند په غاړه باندې، خړونو په غاړه، نو په دې باندې به دا به غورځېږي او روانېږي به. ریورویو ټول نوښار پېژني، د دې خلاف غټه کاروایي شو، ورسره بیا دې خوا قربات رسکونه، دا د ټولو نه غټ دی دلته تجاوزات قایم کړي وو. هغه د دریای کابل په غاړه یو خپل حکومت او خپل سټیټونه یې جوړ کړي. نو د دغې ځای نه آغاز وکړو او دا اپریشن به اوس جاري وي او سبا به هم دغلته کې څه څیزونو باندې اپریشن کېږي دغه هوټلو باندې. بیا به دا څیزي حکیم آباد، جهانګیرۍ او خیر آباد چې کم ځای کې د دریای کابل غاړه راځي او دلته سایډوال په غاړه باندې ناست، نو دا به لرې کېږي. زه دې سره خبره کوم چې زموږ د دریای کابل دا غاړه دا نه صرف قیمتي ده بلکې دا ډېر لوی یو بایپاس روډ دی د دې ټول نوښار دپاره. نو دې ټایم کې چونکې غټ اپریشن هغه شروع شوی دی او د بره نه ډېر سخت احکامات هم دي، نو موږ دې ضلعي انتظامیې ته او حکومت ته دوی ته دا مطالبه هم کوو چې په دې باندې همغه شانتې کار وکړي چې څنګه په دې روډونه جوړ دي ځای په ځای، نو دا د خیر آباد نه راوالې تر هغه چارسدې پورې د دریای کابل په غاړه د دې د روډ جوړولو آغاز وکړي او دا دې کولو کړي، دا دې واګزاره شي او دا به د دې دیهاتي علاقو دپاره هم یو لینک روټونه شي. دا به داسې روټونه شي چې د دې رابطه به ډېره زیاته یو بایپاس روډونه به د دې کلو په خپل منځ کې او د په جي ټي روډ باندې به د دې ډېر لوی اثر هغه ټرافیک کم شي. نو دې ټایم کې ضرورت دی چې دا څومره د دریای کابل غاړه چې دا نه صرف واګزاره کړي بلکې په دې باندې د یو ډېرې غټې منصوبې آغاز وکړي. نو دا به زموږ ټوریزم لحاظ سره او د چې کوم د رابطو هغه سړک لحاظ سره ښکلا وي او انفرادیت وي، نو دې کې به هغه راځي. په هر حال دې ټایم کې اپریشن شروع دی، موږ ډېر دونګ انداز کې اپریشن شروع کړی دی. نو موږ وایو چې د چراټ، د اسماعیل خیلو، د جړوبې نه راوالې تر نظامپوره پورې دا مختلفو ځایونو کې اکبرپوره ده، بیا ورپسې دې خوا برساتي رالي دي، دا دې باندې هم ډېر غټ تجاوزات دي او دا په دې خوړونو باندې څه تجاوزات داسې دي چې هغه د شاته علاقو دپاره ډېر غټ عذاب په باران کې جوړ شي، ځکه چې بیا اوبه وځي نه او شاته اوبه ډپ شوي. نو دا د سرکاري چې کوم حدود دي د هغې مطابق د دا برساتي نالې دا دې هم غټې کړي، نو په دغې باندې ډېر خشته خشته روډونه جوړېږي او دا روډ داسې وي چې دا روډ د یو علاقې دپاره دا د مخ حیثیت لري. نو موږ به ریکویسټ کوو، درخواست کوو چې دا اپریشن دا صرف محدود یو څو ځایونو پورې نه کړي بلکې دا د بلا امتیاز چې کم ځای کې چا د ناجایز تجاوزات قایم کړي دي هغه دې لرې کړي او دا د لاره به طور روډ آباده شي او بحاله دي شي. نو د خلقو دپاره به ډېره لویه اسانتیا هم راشي او د خلقو د سیفټي دپاره به هم یو اسباب وشي.